بلنا ورکو جناب زموږ ګران قدرمن ملما ایم پی اے جناب شکر العباد ورکو ایم پی اے جناب حاجی محمد شعیب افریدی هغه ته دا بلنه ورکو چې راشي افریدی صاحب کدی وکړی نو د وغره خو نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم زما دے سب تحصیل جنڈلا درانا شملاور سپنگیری مشرانو خشرانو و د جمعیت علماء اسلام علماء کرام و د ما فخر قبائل ایم این اے مفتی عبدالشکور صاحب و د ما د ټانک حمزه پلی درنا سپنگیری د زړه کومینا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یقینا تاسو چې کوم پیغام کې ناست یو تاسو چې کوم تکلیف کې ناست یو جمعیت علماء اسلام طور ادنا ورکر موږ تاسو په غم کې برابر شریک یو. تاسو باندې چې کوم تکلیفونه راغلي دي هغه تکلیفونه احساس دې مو سره شته. تاسو چې کوم نن په درد باندې ناست یو هغه درد احساس دې مو سره شته. تاسو غم دې مو غم ده دې درنې وشوي اتلس ورځې په ما سره د خپل پارټي یو ورکر ده عبدالوهاب هغه مولا واتس اپ باندې میسج وکړ چې داسې مو در نه چلو ده نو زه په ټیم کې عمرې له لاړم د نن نه یو لس ورځې مخکې مو چې یقینا چې زه کله واپسي وکړم پاکستان لا نو زه به انشاءالله پهله فرصت کې زه د ټانک د دې درنې له به زه ځان رسوم. خو چونکې دوی درې ورځې مخکې د تاسو د ټانک څلور کسانو وه کمیټي وه هغه راغلې وه پېښور له نو په هغې کې مو چې کوم د امیر لطیف سره میټینګ وکړ هم سیکرټري له لوړو چیف سیکرټري له لوړو او د عبدالرحیم له پته ده او په هغې کې ایم این اے صاحب چې کوم ده د ما نه زیاته منډه اولې وه د سفران کمیټي د اسلام آباد ده د ایم این اے لیول ده نو پکې منډه یې اولې وه اول خو موږ وویل چې موږ اسمبلي جوړه کړې ده ټول د فاټا د ټولو قبایلو چې څومره هم دا په تباه شده حال شوي دي کورونه وران شوي دي هغه مو په دې سمرې کې لیکلي دي. خو چونکې پرون کې میټینګ کې مفتي صاحب ناست و هغه په واټس اپ په میډیا باندې بیان هم ورکړی ده په هغې کې د جنډولې د تاسو د متاثرونو نامه نه وه باقاعده د هغه چې کوم سټینډینګ کمیټې چیرمین و د سفران کمیټې آپ په دې خبرې غوسه شول او دوباره یې کمیټې له وویل چې د جنډوله سپیشل نامه پکې واچوو. دا خو هسې سرسري خبره اوس په مطلب خبرې لرو شو. دا حقیقت خبره ده چې په 2009 کې دوی چې کله اپریشن چلو کول نو دا غازی چې کوم د خپله دروازګاه دوه ګرځوله په دې ځای کې چې کوم دا اپریشن چلو کېدو دپاره یو پهله ټارګېټ چې کوم دا مارکېټونه چوک کړو د هغې نه پس د تاسو خلکو کورونه یې وران کړو د هغې نه پس تاسو یې در په در کړو هغې نه پس تاسو یې چې کوم د خپل په کورونو پرېښودو مجبوره کړو. ما عزتمند موږ پښتانه خلک یو موږ څه کولال قصابان نه یو چې یو سړی د خپل کور نه وباسي د هغې درد تکلیف موږ له پته شته مو الحمدلله پښتانه خلک یو. نو چې کله د تکلیف وخت و کله د سختۍ وخت و کله چې کله تا د امریکې نه فنډ اخیستل نو تا له هغه ټینګې جنډوله یاده وه اوس چې تا له فنډ میلا شول نو دا غریبان خلک تا له یاد نه دي. افسوس خبره په دې خبرې باندې افسوس خبره دې خبرې باندې نالت وارم په دې خبرې باندې چې وایي چې انسان خبره دا څومره د شرم د افسوس خبره ده دا څومره د بېغیرتۍ د حد خبره ده چې په ټول فاټا کې
بې ځایه جنسونه ما شته اب موږ کېدای چې زوروري وي کېدای چې دې نه مخکې کوم MNA غلي وي هغو به تاسو اواز نه وي چت کړی کېدای چې د هغو کمزورتیا وي ما خو خپل رحیم له دا خبره کړې ده چې 15 ورځې ټارګېټ ویل کړو که 15 ورځو کې تاسو مسله حل نه شوه باقاعده یې دې ځینه چې کوم د خپلې ډاټسن وتړو پیکاپو کې راشو هر څه کې وي پېښور له راشو انشاءالله زه به تاسو مخکې وم انشاءالله زه به تاسو مخکې وم که په وزیر اعلی هاوس کې وي که گورنر هاوس کې وي که کور کمانډر حافظ بارله وي انشاءالله هغه پورې به درنه کوو چې څوک پرې موږ خپل حق نه وي میلوا والله که دروغې ته دا په دې ځای کې 18 نه چې 18 کالم تېر کړو که نه په دو باندې هېڅ اثر نه غورځوي دې ځای کې چې 18 کالم تېر کړو په دې ځای کې هېڅ اثر نه غورځوي که ټیک ټاک 15 ورځې دې ځای کې DC له ټیم ورکړو د خان کمشنر له ټیم ورکړو که په 10 ورځو کې 15 ورځو کې تاسو مطالبات ونه شو منئ ښه په پلانینګ باندې پېښور له راشو هلته پخې تېرې کړو تاسو به زما ولمنو انشاءالله ټوله خرچه هم په واره زر کسانو سو که 2000 سو که 1000 سو تاسو به ولمنو انشاءالله زه به تاسو خدمت کوم انشاءالله تعالی زما عزتمندو دوی مو سره دغه ژبې کړې وي دوی مو سره دا وعدې کړي وو چې کله فاټه انضمام مرچ شي نو انشاءالله تعالی د جنډول نه به مو ایتاباد جوړو صدر جوړو څه شول هغه ایتاباد څه شول هغه صدر کوم دي هغه خلک چې مو سره وعدې کړې وي 1,00,000 روپۍ به در کوو زه خو خپل FRP کې 115 د MPA تاسو خلکو منتخب کړی MPA زه دا یم چې مولا 115 کې چې څومره شهر مې جوړېږي دا جنډونه متاثرین لګوي نه مې دا سکیم پکار نه مې دا نه مې دا بوس سکولونه پکار دي نه مې بجلي پکار ده او ټولې پیسې د راوکړي متاثرینو باندې دا ولګي مسعود خلکو له فنډ شته نور قبایلو خلکو له شته او د ما جنډولې لپاره نشته ویل څه چلوي داسې به مور به پلاره ده انشاءالله تعالی چې کله صوبایي اسمبلي سیشن جوړ شي اجلاس وشته سیشن چلو شي اول اوس به زه جنډولې وچتم انشاءالله تعالی ما عزتمندو د موږ شرفت نه ناجایزه فایده څوک ما اخلي موږ د خاموشۍ نه څوک ناجایزه فایده ما اخلي انشاءالله د خپل اواز لپاره د خپل جنګ لپاره خپل حقوق لپاره भरपूर आवाज وشو انشاءالله زه به صوبایي اسمبلي کې ما وځي چې تم سیشن چې چلو شي او په وزیر اعلی هاوس سره مې ټیم راخسته کټې مې راکړ گورنر هم په دې کې راولو انشاءالله تعالی چې سم قسم تاسو منډه تړئ څه خدمت وي زه تاسو سره شانه بشانه کړی انشاءالله تعالی د اواز رسیدو پورې به تاسو نه مې رمو کېږو انشاءالله چې کوم ځای کې اواز رسیدو ولا پکار یا به سره سم MNA صاحب اسلام آباد کې رسوي انشاءالله موږ تاسو سره شانه بشانه یو چې هر کله تاسو ټلیفون وکړو موږ به ته حاضر وو خو زه د رخصت چې دې ځای کې 15 ورځې لاسې ډیډلاین ورکو او راشو پېښور طرف لا پېښور کې به تاسو مسله حل کېږي دې ځای کې تاسو نه څوک پوښتنې نه کوي پوه شوې الله تاسو له جزای خیر درکړي که ما خبر کو څه پوښتنه شي هغه بخښش غواړم باقي خبرې مفتي صاحب هغه پورا ډیټیل سره به خبرې وکړو انشاءالله تعالی